السلام علیکم ورونو. یو څو دقیقې مخکې ما خپل مور سره خبرې کولې او هغه دا وویلې چې په قرآن شریف کې ویښته پیدا کیږي، چې کله قرآن لولئ په هغه کې ویښته دی او که تاسو هغه ویښته واخلئ په اوبو کې واچوئ او ټول فامیل ته یې ورکړئ، نو انشاءالله ټول فامیل ته به د کرونا وایرس نه او نور مرضونو نه هم الله شفا ورکوي. اول دا د شفا ورکوونکی فقط الله دی. دویم دا مزخرفات دي. د اسلام نه هیڅ داسې نشته چې په قرآن شریف کې ویښته پیدا کیږي. نو ما خپل مور ته وویلې بلې مور ته لاړ شه، انګلیسي کتاب راواخله او هغه خلاص کړه، په هغه کې هم ته ویښته پیدا کېږي. که چا ویښته کم کړي وي او قرآن لولي، فکر کوم په قرآن شریف کې په یو ورځ کې نه هر وخت کې ویښته پیدا شي او یو نه ډېر ویښته پیدا شي. نو مقصد مې څه دی؟ مقصد دا دی چې ورونو چې څوک هم تا ته څه وایي چې دا کار داسې وکړه الله به شفا درکړي، رسول الله یا اسلام پسې تړي، قرآن پسې تړي، نو دا مهمه چې هغه ته دلیل وغواړي. ځکه موږ په اسلام کې د قرآن سنت تعقیبو، د خلکو نظرات نه، او قرآن سنت چې کله خبره وي نو هغه مخکې لاړ شي، هغه نه بغیر متعقب ووایي. شفا ورکوونکی صرف الله دی. بل ویښته دا خبرې هیڅ د قرآن او سنت نه کوم دلیل نشته چې قرآن کې پیدا کېږي. نو زما خواهش به سوی اول دا ویډیو شریکه څو پورې دا خلک د دې خبرې نه خبر شي، او دویم څه شی وکړي دې ویډیو نه کتونه بعد خپل فامیل سره خبرې کوئ، مورګانو سره، ښځو سره، چې دا خبرو باندې یقین وکړي. متاسفانه د کم علمي د وجې نه ډېر خلک په افغانستان کې په باندې یقین کوي او ډېر خلکو ماته دپاره میسجونه هم چلن کړي دي. امید لرم چې دې مزخرفاتو باندې تاسې عمل ونه کوئ او آینده کې هم چنان په داسې شیانو باندې چې کله تاسو سره رسېږي دلیل وغواړئ د قرآن او سنت نه. ځکه اکثر خلک وایي دا زر دفعې ول تا ته په نیک خبر راشي، دا هم مزخرفات دي. نو بهتره دا دی چې تاسو دلیل وغواړئ هر کار چې کوئ. بارک الله فیکم.